बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इनफेज کې مونږه فایل مینیو باندې کار کړو ټیک شو. اوس مونږ سره د ایډیټ مینیو تاسو ته مخکې مو ویلو چې زیات تر کار مونږ په چې کوم کورلډا د فوټوشاپ د دې کې په ټولز باندې کوو کنه. اوس دې کې مینیو دومره ضرورت نه خو بیا مونږه ټچ ورکوو. صحیح ده. ایډیټ مینیو کې اولنې مونږ سره د انډوز د لاست سیکشن. صحیح ده. د دې څه مطلب دی؟ کمانډ یو اکټیو نه دی، نه انډو اکټیو دی، نه کټ اکټیو دی، انډو اکټیو نه دی. د انډو څه کاری؟ زه دا سایز لږ شان نه غټوم. دا مې کنټرول ا سره سلیکټ کړو او کنټرول F10 سره مې څه کړو؟ سایز پټ کو. ها څه ولیکو؟ ها یو منټ خوش चलो दासी سوري كمان نعمتو दी हुई राजी मंगा हुई बोले को चलो गलत थी बकी नेमतों का शुक्र अदा करना चाहिए क्या ना. सही शो दा हुई दे करना इसके नेमतों का शुक्र अदा करना चाहिए. हाँ गोरे देता उस पर एडिट मेन्यू के मुंग सरा दे अंडू मतलब दा मार लीगल डिलीट लो जवान से वापस ये रहा मैंने कंट्रोल जेड शॉर्टकट है ना नतीजे नाम का वाले सही था ठीक शो ना. नो में चेंज की गया था हाँ रीडू टेक्स्ट ठीक शो पक्को मिसवर्ड कितना सुधा वेल्यू करना रीडू अंडो कंट्रोल वाई शॉर्टकट हो कंट्रोल जेड शॉर्टकट होता का खबर है सही था चे द स्टार्ट द इन पॉइंट द स्टार्ट द स्टार्ट ना भी द इंट खुद ही आवे के होता डेढ़ स्टेप पर बोलते हैं शी खुद ही ये उधर सिर्फ अंडू कवले शी द्वेम जन नशी कवले सही था. बल मुंग सना दे कट होता सिपवे के जिदा टेक्स्ट द दिस न रावाला मा ऑपोजिट है वैसे दा साले का कट सही शो कटे का चरते वले दलते वले बल जी दलते से का पेस्ट का ठीक शो करना बले उपयोगी करना ने कसे बे चलो दलता पेस्ट कम गोरा कंट्रोल भी या बदल तराशमा पेस्ट सही शो बिया में दीजिए ना टेक्स्ट सकला कॉपी कलो देम कॉपी दे मग सकना और द टॉप तला अंदा में दलता सकला एडिट पेस्ट ठीक शो करना बल मुंग सरा दे पेस्ट स्पेशल फेस स्पेशल से कार कई सिंगा यो मैं ट्राई को करना दामन का वर्ड के खोले लो दल तला लमा कॉपी और दल तला लमा पेस्ट स्पेशल. हाँ फेस्ट इज इन फेज फॉर्मेट ऑफ फेस्ट इज अ टेक्स्ट सही शो दैट इज नमंग सको ओके उस दी एडिटिंग की हाँ दिख की और कज़े इज इन फेज फॉर्मेट फेस्ट को नया बस की बिल्कुल दा तराजू और फेस्ट इज इन पेज फॉर्मेट ना चलो पारा चलो फर्स्ट स्पेशल
کچا تمنګه ټیکسټ کاپی کو تصویر کاپی کو دا داس یا منځ دا کاپی کو کنټرول سی او د ترازم پیسټ سپیشل بیا کار نه کوي کنټرول سی او پیسټ سپیشل یا منځ بل ځینې ټیکسټ را لمورګه MS1 لا ټیکسټ را ट्राई को is equal to random दा टेक्स्ट में से कलर अब हम उसको कॉपी को टिक शो कंट्रोल सी सर में कॉपी करो उसको सादा पेस्ट देता हम और कौन सा बकेगी राजीव टेक्स्ट राला सही शो अब देता हम उसको को पेस्ट स्पेशल हाँ माइक्रोसॉफ्ट डिस्प्ले टिक शो बिल्कुल गुड ٹھیک شو لکه ته د بهر نسی شه دغه کې کنه د MS1 کې دا و فیس سپیشل مونږ ویلو که تاسو لیکل وکړل ته از پکچر پیسټ کې صحیح شو کنه د ورډ فایل کې پیسټ کې ورډ فایل فارمیټ کې دا اوس از مونږ د مایکروسافټ ورډ فایل فارمیټ کې مونږ پیسټ لیکنه کدی کې مونږ ول چې اډیټ موږ ګور د باندې وی ګور کنه لکه ته موږ صرف لیکل بده کې ډیر لیکل پراته دي خو موږ دلته نه شو کېږي چې دا څه شي دي ٹھیک شو کنه ښکاری او چې کله به دې ډبل کلیک وکړو بیا وسه کیږي بیا به موږ ته شو کیږي مې سوال اندر کولا و دې کلوز دا ولې فایل نه لسی وسو سیو کړه مې چلو دا پرې دا فیس سپیشل پرې دی ښه دا بل روزو کوزه ویو سره به وکړو ټیک شو دا یو کمانډ ټریک دی ټیک شو فیس باندې پوي شوی بل موږ سره ډوپلیکیټ کنټرول ا بس او دا چلو ټول نه ډیلیټ کو دا لکه نکلو ډیلیټ کو ټیک شو دلته راځو واپس ګورما څه چلو کو چلو زه به یو بل پیج والا ما دې دویم پیج ته ولاړ شم ټیک شو دلته ځرالم ګورما یو ټیکسټ باکس واغستو دا یو ټیکسټ باکس مې واغستو صحیح شو او دې کې مې لیکل وکړو څه لیکل مې وکړو دا لیکل مې ورکې څه کړل دا ورکې پیسټ کړم دا مې کاپی کړو کنټرول سی او دا مې جب څه چلو کو دا مې دلته کنټرول ای سره پیسټ کړ ٹھیک شو تو کنٹرول اے اور دے دا سائز میلکشن کم کو ٹھیک شو کنه او دا مې دې نه څکله فول جسټیفای کړه صحیح شو دا یو ټیکسټ باکس ما وری کو کنه لکه شیرون دا اکثر لیدلی اوس زه غواړم چې د دې نه څه جوړوم ډوپلیکیټ جوړوم ټیک شو دا مې سلیکټ کو دلته رالم او دې تاسو کوم ډوپلیکیټ ورکوم وای چې سو روز ته جوړ کې او سو کالر ته جوړ کې زم چې روز چې کم دي کنه د دې نه د دوه روز جوړ کې او دوه کالم جوړ کې پوهیږي د دې په منځ کې سپیسینګ څومره راشي د رو او د کالم په منځ کې زم چې څومره راشي 1 څومره او دې کې 1 اوکې بوکس کې ماکسره شیرونه لیدلی کنه پوه شوي په کنه کنټرول زد کنټرول زد څنګه ختميږي دا موږ ډیلیټ کړو دا سوري کنټرول زد دا به ډیلیټ کړو دا به ډیلیټ کړو دا به ډیلیټ بیا دا ډوپلیکیټ تا ګوره پوهیږي که پوه نه شوي زم چې سپک څلور دغه راشي ګوره داسې روګانې څو راشي دلته به څلور لاینونه راشي کالمونه دې څو راشي درې راشي یا دوه راشي زم چې روګا کالمونه وي چلو دوه راشي درې ورکې درې راتلی شي موږ چې دوه کالمونه او څلور روګانې ګوره روګانې به څو راغلي څلور پوه شوې په دې باندې ډوپلیکیټ یې څه کړه جوړ کړه موږ سره دا مې ډیلیټ کړو دا مې ډیلیټ کړو دا مې ډیلیټ کړو دې پوه شوې نیکسټ موږ سره څه دی کلیر دی ٹھیک شو کنه لکه مطلب ما ټیکسټ سلیکټ کو دلته لاړم واپس ټیکسټ موډ ته لاړم دا ټیکسټ مې سلیکټ کو صحیح ده واپس دا ټیکسټ یا دا ټیکسټ مې سلیکټ کو ٹھیک شو دا څه کا دا ټیکسټ دا کلیر کا کنټرول زد نه واپس راوست select all control a shortcut है क्या सही था find and replace find and replace वाले हुए क्या ना match कैसा match word सही शो दीजिए ना और का वो कर replace के नहीं replace के वाले अच्छे सदा देखिए कोई जरूरत बनी match word के पूछे हुए क्या ना मतलब जरूर हम च खुश रहा सपाय निकाल तजली कम खुश सही शो तब बस और को
فایند نیکسټ ګوره راواغستو که نه که دا زه چې دا ریپلیس که بچا باندې دلته ورکو شو په څه باندې څه ورکو کرنا به ورکو چلو دا دلته ریپلیس تا که نه فایند ان ریپلیس ګوره فایند ان ریپلیس هغه باره بدل کړو دا زموږ سره نور هم دي ټیم په ټیم لاندې روان دي کې دویم پیج ته راکوځي تاسو ګورئ باره بدل کړي دي ښه واپس ګورو بس پس پیج ته ځو که نه وګوره یو منټ ښه نه ده بدل کړی ریپلیس آل ورکو چې څه کوي یو منټ بدل شو که نه ټیک شو کیږي ښه ښه په دې پوه شوئ نیکسټ پکې ښه ټاپ موسټ او سینډ ټو بیک بینډ ټو فرنټ دې باندې پوهېږئ که نه ښه ټاپ موسټ یو مې دلته دا واغستو دې له مې امیج راوړو صحیح ده صحیح شو د دې لپاره مې یو بل تصویر واغستو هغې ته مې څه ولګو دا تصویر ولګو او یو مې د دې لپاره بل واغستو دا مې د چلو ولګو صحیح شو اوس دا مې سلیکټ کړو دلته راځم ایکټیو نه ده دا به دلته به راشو به دې ټول به سلیکټ کړو صحیح شو دا شاته دی موږ سره دلته به راشو دا ایکټیو نه دی سینډ ټو بیک خو کار کوي خو دا ټاپ موسټ ولګا څنګه نه ټول وځنه خچلو دا دوه کمانډ پاتې شو ښه پیس سپیشل او ټاپ موسټ دا پاتې شو ښه کو به پریدونو څنګه چې موږ نه وړ کې کمانډ نه دی پاتې شوی داسې بدل کې نه پاتې کېږي ښه ټیک شو نو بدې خو پوهېږئ که نه برین ټو فرنټ او سینډ ټو بیک برین ټو فرنټ ګوره فرنټ ته راغلی او سینډ ټو بیک ټیک شو او څه دی موږ سره لاک ګایډز دی که نه ګایډ لاین دي که نه صحیح ده دا ګایډ لاین موږ سره دی کې ټیک شو ښه نو دا کومه خبره کوي edit او log guidelines ټیک شو کله کله موږ داسې کوو که نه او واپس ختم کوو موږ چې دې کې کله سیټینګ کوو په دې فوټوشاپ او په دې دغه کې کورل ډرا کې هم دا شته دی لکه تصویر سیټینګ برابرو چې دا څومره سایز شو که نه موږ چې اخوا دې خوا د بارډرې نمونه وځي که نه فکس په سایز باندې دلته موږ سره سکیل دی او دلته موږ سره سکیل دی که نه په کورل ډرا کې خاص کر دا ډېر زیات پکارېږي فوټوشاپ کې لکه کله موږ یو د فکس فریم جوړو یا یو سایز راوړو چې بالکل فکس راشي اخوا دې خوا رانشي داسې خو بیا موږ ته پته نه لګي موږ چې زموږ تصویر اخوا دې خو ونوځي که نه د دې فریم نه نو موږ ته د دې لاین نه ګریډ لاین راولو صحیح شو ګریډ ورته دغه کوو ګایډ لاین ټیک شو د دې سایډ نه هم راوستی شو داسې دلته ګوره دا څومره شو د 100 نه شروع شو که نه دا حساب به تاسو لګولی شئ ګوره د 100 نه موږ چې څومره پکار دی د 100 نه د 200 پورې پکار دی دا څومره شو دومره شو که نه داسې د دې سایډ نه هم ته دا راوستی شي او دلته ټیک شو که نه ګوره سیټینګ کولی شي که نه د دې دا موږ خپل سیټینګ برابر کړو ټیک شو اوس دې کې دا اوس بیا هم څوک خوځولی را خوځولی شي ته یو ځل سیټینګ وکړې چې دا څوک ډسټرب نه کړي چې ما فکس سایز باندې یو اکسیس جوړ کړو چې بیا اخوا دې خوا نه شي ډیزاین ګډوډ نه شي صحیح ده که نه نو بیا ته دا څه کولی شي ډیز نه لاک کولی شي ګوره اوس دا څوک چېړلی را چېړلی نه شي ګوره لاک دی بالکل پوه شوې په دې باندې صحیح ده لکه که دا ډیزاین کړی نو ستا هغه سیټینګ اوس څوک نه شي اخوا دې خوا کولی که تا یو فکس سایز باندې یو سیز جوړ کړی دا څوک نه شي ډسټرب کولی ټیک شو او سټوري ایډیټر څه کار کوي دا چې کله موږ ټیکسټ موډ ته لاړ شو که نه ټیکسټ موډ ته صحیح ده نو بیا څه کار کوي دا ګوره زموږ سره په فول سکرین باندې دا دغه شو کوي ګوره که نه څه چلو شو دویم پیج ته لاړم ٹھیک شو هغه ټیکسټ خو بالکل مینیو یو چیز ټولز وغیرہ پکې نه شو کوي لکه موږ په فول سکرین باندې دا اوس کته شو صحیح ده واپس دلته رالم ایډیټ او دا مې څه کو بند کړو صحیح شو بل موږ سره دې څنګه
دا فول سکرین باندې ځان ته شو کولای شي کنه نور سيزونه به کې نه ښکاري کنه کته دې کې کارم کې کنه ټیکس په کې لیکي ته غټ سکرین صفه بالکل ښکاري لکه ته دې کې اکثر ساته پیج صحیح نه ښکاري کنه باقي کې ته فول پیج بالکل صفه ښکاري صحیح نه ډیلیټ پیج دي موږ سره اوسو پیجونه دي دوه پیجونه دي کنه ٹھیک شو تاسو به ډایرکټ په دې کې خیال کوئ دا به نیگیټیو کې ځکه به نیگیټیو تاسو کرنٹ بس تاسو یو پیج سینه یو پیج کې مې هغه تاسو نه ډیلیټ کیږي نه هغه کې خو ګران کار کې ته به دوه درې پیجونه والی بیا به تاسو دا اکټیو کیږي نو څومره ور پیج ډیلیټ کومګه فرام د 2 نو والا سو پوری خر فرام پیج د 1 نو پیج 1 دا به ټول ډیلیټ کیږي یو به ډیلیټ کیږي کنه کمیږي نه یس هغه یو ډیلیټ شو یو پاتې شو یو کې خو کرنٹ کار کو صحیح شو ډیلیټ وشو کنه بل موږ سره د فری پریس ته کنه صحیح ده فری پریس کې یو موږ تاسو ته ویلو کنه کیبورډ فری پریس ته دینه موږ څه کار کوو کیبورډ سره کو فونیټیک کیبورډ او کچر ته په کیبورډ ان پیج کې لیکل کې او ته په دې نه پوهیږي چې کاپ به سره راځي شین به سره راځي صوت به سره راځي ته ځان ته شو کولای شي دا د دې نه علاوه ته یو خپل کیبورډ هم جوړولای شي ٹھیک شو کنه خپل ځان یو کیبورډ هم جوړولای شي چې ته ماته د کاپ نه څه چل کوي بیا به راځي چې خپل کیبورډ جوړې کنه بیا به څه کار کوي بیا به راځي دلته ګوره ٹھیک شو په دې کې به کلیک کوو دلته به راځي د اخرنی والا ده دلته به ځان یو خپل ګوره یوزر ډیفاینډ کیبورډ چې یوزر ځان یو کیبورډ ډیفاین کوي بیا به دلته راځي او دلته به څه کوي ویو باندې به کلیک کوي اوس ګوره زه ویم چې کله زه څه چلو کوم کیو زه پریس کوم کنه نو ما سره دې سره راشي ګوره زه زما سره دا فی راشي ګوره دا راوړم اوس ما سره د کیو سره راځي تاسو دلته ګورئ د کیو سره چې کیپټل زه پریس کوم نو مد راځي کنه دا او چې کیو سمال پریس کوم نو فی راځي کنه زه چې کله کیو زه پریس کوم ما سره دې سره راځي ما سره د کاپ راځي ګوره دې نه یاد چلو دا دې زوی دې راځي ګوره دا مې راوړل دلته مې پرې خو صحیح شو بیا مې زم چې د بل سی سره دا ال سره دا راځي ګوره دا مې راوړل او دلته مې پرې خو ځان به یو کیبورډ جوړ کړو به سیو کې چې کله بیا ته په دې کیبورډ کار کوي دلته به دا کتا چې څنګه کیبورډ جوړ کو دا کشان دی به کار کوي او صرف په دې کمپیوټر کې دې باندې چل یاد کو بل کمپیوټر کې بیا کار نه کوي صحیح ده کنه صرف په دې کرنٹ کمپیوټر کې بلکې بیا ته په دې آیډیا لګي به بل ته بدل سیستم صحیح ده په دې پوه شئ دې نه علاوه په دې کې خاص ټوري ایډیټر ده کنه دا چې کله دا چک مونږ ان کو نو بیا دا کار کوي ګوره ایډیټینګ په کولای شي صحیح شو فونټ سایز څومره وختي چې څنګه حالت مونږ ایډیټر ان کو کنه فل سکرین مونږ تراله خو فونټ سایز به وړ کېو ته چې فونټ سایز ما سره غټ شي بیا دې نه غټولې شي ګوره البته به تاسو بیا غټ شو کیږي صحیح شو فونټ سایز په دې پوه شئ او بل پکې مونږ سره د اپلیکیشن نه مونږ سره اپلیکیشن سیټینګ د دینه کولای شي دا ډیر زیات دي دومره ډیټیل مونږ نشو ویلې صحیح ده خو مطلب تاسو به وګورئ خپل کنه ګوره ګایډ لاینز دی ګوره ګایډ لاینز کلر دی چې دې کله ګایډ لاین کوم راشي کنه د دې دا کلر دی وګوره دا لاینونه دي کنه یا ته نور لاینونه راولي دا غي کلر څنګه دی ریډ دی وګوره دا یوزر دا کلر یوزر مطلب چې کله موږ ګایډ لاین راولو هغه خبره کوي صحیح شو او اپلیکیشن ټایپ لیفت ټو رائټ اوس موږ سره لیفت ټو رائټ ارڅ ټول دلته دی صحیح شو زم چې دا رائټ ټو لیفت شي ګوره اوکے څه چلو شو د دې سره شروع شو کنه ګوره الته الټا شو ټول سیستم دلته وخت صحیح شو افس اپلیکیشن دا تاسو خپل وګورئ یو دغه صحیح ده ٹھیک شو کنه اوکے نیکسٹ د کیسې دی موږ سره ډاکومنټینګ لکه تا غواړي چې دا کم موږ سره کم ډاکومنټ دی کنه د دې خبره کوي دا مینو دی نو دلته موږ سره څه وی چې میجرمنٹ یونټس دا میجرمنٹ یونټ یادای اوس موږ سره په څه باندې کار کوي څه شي دی ملي میټر دی کنه ٹھیک شو دا جنرال د دې دغه موږ سره په څه کې دی ملي میټر کې دی دا خبره کوي دا څومره دی دا خبره کوي دا ګوره ملي میټر شو کوي کنه تاسو پوهیږئ دا ته موږ سره فاصله ده کنه د ګټر هغه ملي میټر کې ده دا چې نور ته څومره دغه تاسو راځي نو هغه په څه کې شو کوي ملي میټر کې زم چې دا ملي میټر کې رانه شي صحیح ده او دا کریکټر هغه په څه کې شو کوي کریکټر هغه په پوینټ کې شو کوي ګوره پی ټي وته راځي کریکټر په دغه په څو کې دی 22 منټه په پوینټ کې دی کنه پی ټي مطلب پوینټ
ته غواړې چې دا زه چینج کوم دې ځینې ته چینج کولی شي. ګوره د جنرال چې کوم دی ملي میټر دی ته وایي چې نه دا زه انچز کې راولم دې سینټي میټر څه کې راوستل غواړې راوستی شي. او کرکټر ته ګوره کرکټر په پوینټس کې دی که نه دا هم ته چینج کولی شي انچز وغیره دې کې راوستی شي. په دې پوه شوي داسې مختلف د دې کې چینجینګ کولی شي. صحیح ده ٹھیک شو. ښه دې کې دې نه علاوه د دې نه څه چل کېږي first space or sequence is auto line spacing, reduce line font size, install explain. خدينا دلته ګوره دلته یو څو پاونټ سټایل لیکلی نستالک سپیس ویټې لیکلی که نه نستالک یو پاونټ سټایل دی که نه صحیح ده. ته غواړې چې د هغې سپیسینګ څه کړم فرسټ سپیس ویټ یاد دی که نه 0 دی 0% دی دا چې مونږ لږ سیوا کړو مطلب چې کله یو سپیس ورکړې فاصله څومره راولي پکې ټیک شو. یا چلو دې باندې مو بیا بله ورځ ډسکس کو په ډیټیل سره صحیح ده. یا تاسو خپل خپله پریکټس وکړئ دا صحیح ده ټیک شو که نه. زه به پرې کوشش وکړم چې تاسو ته لږ شان هغه پې تیار کړم ټیک شو صحیح شو. او کیبورډ پریفرنس مې ورته ووایه صحیح شو که نه. په دې پوه شوئ سټوري ایډیټر مې هم درته ووایه ټیک شو. او کیبورډ پریفرنس بس دی ده که نه. دا زموږ سره فایل مینیو اینډ ایډیټ مینیو بل نیکسټ مونږ وایو view menu ٹھیک شو. کنټرول سپیس لینګویج په درې طریقو چینج کېږي نه ټول نه که نه فانډ لپاره دی که نه. ګوره یو خو کمپیوټر کې چینج کول دي په ټول کمپیوټر لینګویج هغه خو د کنټرول وینډو سپیس سره چینج کېږي. یو په ان پیج کې دننه چینج کول دي د دې ځینې هم کېږي ګوره انګلیش اردو د دې ځینې هم کېږي لینګویج او د دې ځینې ټوګل د دې ځینې هم کېږي یا کنټرول سپیس سره. ګوره کنټرول سپیس زه پریس کوم نو څه کېږي ګوره چینج کېږي ښکاري تاسو. ها فونټ سټایل یاد دی فونټ سټایل شارټکټ دلته نشته که نه دې ځینې چینج کولی شي ټیک شو صحیح شو بس دی دا که نه.